سورہ صافات آیات نمبر 41 شپږم رکوع درېشتم سپارہ صفحہ نمبر 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم صدق الله العظيم. سورة صافات آیات نمبر 40 شپږم رکوع درېشتم سپارہ. کتا سلیات شي ما قبل درس کې الله رب العزت دا خبر ارشاد فرمایلی و چې په دنیا کې چې کم کافران دي نو دی له وجه کله نبی له صلوات و سلام د حق خبره وکړه یا نور انبیاء کرام خپل امتونو تراغلل او انبیاء کرام به ته حق خبره وکړه نو دې کافرانو به نبی له صلوات و سلام ته نسبت داسې کولو وی آیا مونږ د خپل د پلار د نیکه د پاره چې هغه همیشه مونږ ته اختیا ویلی وو د یو شاعر او د مجنون خبر اومنو نعوذ بالله من ذلک نبی له صلوات و سلام ته به نسبت د شاعر او د مجنون کولو نو الله او فرمایل چې دې ته د عذاب د دې د خبر او د عمل د وجه ملاویږي. ما قبل مونږه چې کم سبق ویلو هغه کې د کافرانو د عذاب ټوله تذکره وا دلته الله پاک چې کم دی هغه بندګانان یادې چې چا د پیغمبر او د الله تعالی د توحید اقرار کړی دی. الله دې مونږ تاسو هم اخره دغه خلکو سره وکړي. نو الله فرمایي چې الا عباد الله المخلصین د الله تعالی هغه بندګانان چې مؤمنان دي او ایمان راوړي دي دی الله تعالی په خپل فضل او کرم سره د کفر او د شرک نه اوساتل دی چې کوم دی د پیغمبر خبره اومنله نو انعامات په دې کې ذکر کیږي چې په جنت کې به کوم دی کم قسم انعامات دي ته ذکر کیږي نو په دې ټولو آیاتونو کې د جنت ذکر دی. الا عباد الله مگر بندگانان د الله رب العزت المخلصین چې خالص کړي شوی دي اولئک هم دا خلق دی لهم رزق معلوم چې د دوی د پاره به رزق دی معلوم فواکه میوی بوي وهم مکرمون او دوی به عزت مند بوي فی جنات النعیم په باغونو کې د نعمت بوي على سرور متقابلین پتختونو باندې بوي د جنتیات متقابلین او یو بل ته مخامخ بوي. جنت کې به الله تعالی تختونه جوړ کړی وي دا تخت کم دی دا د بادشاہي علامت دی خلق په خواویل ویر وی بادشاہ په تخت باندې کې ناستلو نو دا تخت کم دی دا په دنیا کې د بادشاہي علامتو او دا تخت په دنیا کې هر چاته نه ملاوي دلو چاته بچ کم دی بادشاہي ملاو شو نو هغه ته تخت ملاوي دلو. جنت کې به جنتیانو په تختونو باندې وکینی او متقابلین یو بل ته مخامخ به ودا سه آمنے سامنے وي داسې بنوي چې د یو لین لګیدلی دا غې نه پس شاته بل لین وي بیا د دویم لین نه پس دریم لګیدلی داسې بنوي دا بزکه داسې نه وي چې جنت انتهایی فراخ زیره کله هم چې لینونه لګیږي نو دا د خبره علامت ته چې دا زی تنگ دی نو جنت کې وجه کم دی تنگوالی بنوي. او دویم نمبر علماء دی کې دا وجه لیکلی دا کله چې د یو لین پس شاته بل لاین جوړ شي تو د دویم لین ته کم دی دا مخکینی خلک بیا سي نخکاری هغه ته کم دی دا انعامات دسترخوان سي نخکاری نو دې په جنت کې به دویم لین به بالکل بنوي بس یو لین به غیر چاپیره به خلک ناس او خپل کې به کم دی غپی شپی لګي نو یو دا چې جنت تنگ نه دی جنت فراخ دی او دویم دا د دې خبره
هغه دی چې په جنت کې چې هر یو شی انسان ته مخامخ دا به وته واضح ښکاري یطاف علیهم ګرځولي بشوي علیهم په دوی باندې بکأس یو جام من معین لجاری شرابونونه بیضاء سپین بوي لذت او خوند ورکوونکي بوي للشاربین سکون کوتا لا فيها نبوي پدې شرابو کې غول د درد سر دی ولا هم او نبوي دوی عنها لدي شرابنا ينزفون ششي کله چې دا ټول خپل خپل تختونو باندې کینی نو الله فرمای چې یطاف علیهم بکأس من معین شراب براشي دا شراب چې کوم دی دا بټول به اوس کی اوس د دې شراب صفت الله بیانې په دنیا کې چې کوم دی شرابونه د دې رنگونه مختلف وي تورم وي پکې سرم وي پکې زیړم وي پکې د کاوی رنگ وي پکې خود د آخرت شراب الله فرمایي بیضاء دا بالکل تک سپین بوي نو پهلنې صفت د شراب دا شو چې دې کې به ملاوت بنوي دا رنگونه وي چې کله بدلیږي دا د دې ملاوت د وجې رنگ بدلی او د جنت شراب به بالکل تک سپین بوي او دویم الله فرمایي چې څوک اوس کې هغه ته بخون ور کوي په دنیا کې چې کله خلق شراب اوس کی نو د هغه چې کم دي مختلف نقصانات دي مختلف نقصانات دي ابن سینا یو قانون کتاب لیکلی دی په هغه کې هغه د شراب 50 فائدې ذکر کړی دي چې د شراب 50 فائدې دي خو بیا چې کله د شراب نقصانات دي لیکلي دي نو هغه بیا یو نیم سل نقصانات لیکلي دي نو چې کله د یو شیز فائدې یو وي او د هغه نقصانات درې حصے وي دا غي به کم دي ساید افیکټ نقصانات ډیر شول د دنیا د شرابو او په آخرت کې الله فرمایي چې د دې به کم دي بندوي چې کله اس کی خون به ول ور کوي نو په دنیا کې نمبر 1 شراب چې خلک اوس کی نو لا فيها غول غول ویل کیږي د سر درد ته د دنیا شراب چې څوک اوس کی نو هغه معنی چې کم دی د سر درد راځي د آخرت شرابو کې به کم دی صفت بداوي چې په سر باندې به درد ناراضي او یا غول ویل کیږي د معدې درد ته شراب چې په دنیا کې څوک اوس کی او دی وسره عادت نه وي نو د په معده باندې چې کم دی بوج راځي درد پر راځي نو الله فرمایي چې د آخرت د جنت شراب بداسي وي چې نه په سر باندې درد راولي او نه په معده باندې درد راولي ولا هم عنها ينزفون د دنیا شراب چې خلک اوس کی نو دا نشه شي نو چې کله نشه شي نو دلته خدا شرابونه خالص نه وي نو بیا خلک چې کم دی په خزه کې په مور کې په خور کې تمیز هم نه کوي ډیر اخبارات ډیر واقعیات داسې شوي دي چې خلکو چې کم دی د شرابو په حالت کې د شرابو په حالت کې خور سره زنا کړي وي مور سره زنا کړي وي دا په دنیا کې شوي دي او آخرت کې بداسي حساب بنوي آخرت کې به شراب دا به کم دی د مستې د پاره وي دا به د خوشاله د پاره وي د دنیا شرابونو نقصانات د دي په سر درد راولي او په معده باندې درد راولي او دغه شانت په عقل نششي نو خلک بیا غړي وړي وي هغه کنزل کوي او خدا آخرت شراب بداسي نه وي او الله بیا بل ذکر فرمایي ختامه مسک الله خپل به کم دی د شرابو پیکینګ به الله کړی وي د شرابو پیکینګ بچا کړی وي الله ختامه مسک او پدې چې کم هغه سټمپ وهلی شي هغه به د مشک وي چې کله کلاوی نو د هغې نه به خوشبو د مشک وروزي او دا د جنت شراب دی الله دې مونږ تاسو ټول ته را نصیب کړي نو الله فرمایي چې نمبر 1 چې کله دی په تختونو باندې کینی نو دې ته به کم دی شراب به وته ملاويږي په دنیا کې خلکو د تخت ارمان کړي د تختونه به وته ملو شي په دنیا کې چې کم دی متقینو د شرابو چاهت به کړی وي په آخرت کې به د شراب ملاويږي او دویم په جنت کې الله انسان د څور کوي وعندهم او دوی سره بخزي وي قاصرات الطرف خدساتن کې د نظر عين او غټو سترګو والا بوي د جنت چې کوم هوري داغه دو صفات الله ذکر کوي درې پهلنې دا چې داغه خزه به کوم دی ندی به همیشه سترګې بداس اعلان دی بوي نو دا سترګې چې ټیټي وي دا چې کوم دی دا د حیا علامت وي د خزو چې کله سترګې ټیټي وي نظرونه ټیټ وي نو دا د حیا علامت وي نو دا سترګې
دا باڼه دا به هغه کس ته به اوچتېږي چې د سره په محل کې وي په دغه سترګو باندې به صرف دی خپل د جنتي خاوند به ګوري او د حورو اولنې صفات الله دا بیان کړو چې سترګې به همیشه ټیټې وي او دا به چاته اوچتېږي د ده چې کوم جنتي خاوند دی او وتر او دویم الله فرمایي چې عین سترګې به چې کوم دی غټې غټې وي نو په دنیا کې هم غټې سترګې دا د حسن علامت دی نو په آخرت کې به هم حورې چې کوم دی دا به د غټو سترګو والا وي او دریم الله رب العزت چې کوم دی د دې حورو تشبیه ورکړې ده د انډو سره وی کأنهم بیض مکنون وی گویا دا چې کوم دی سپینې اګې دي مکنون او په پرده کې وي تشبیه څه ته ویل کېږي تشبیه دې ته ویل کېږي چې یو شی د بل په شان ته کول هلکه مونږ وایو یاره وي دا ماشوم خو بالکل زما د زوی غوندې دی یا مونږ وایو یاره زما د دې زوی دا سترګې د فلانکي ماشوم غوندې دي نو الله هم فرمایي چې د جنت دا حورې چې کوم دی دا په شان د چا دي د انډو اوس د انډو سره د دې تشبیه ولې ورکړې ده انډو سره نو علماء لیکلي دي دا انډه که تاسو کچم ماته کې نو دا انتهایی نازک وي انډه چې کله ماتې شي او دا پخ شوي نه وي زیړی چې کوم دی ځان ته نازک وي او هغه سپینوالی چې کوم دی ځان ته نازک وي او دا انډه چې کله پخه شي مثلا وویشولی شي او دا چې کوم دی سړی ښایسته کټ کړي نو هغه څونه خوند کوي که مثلا کچه ماتېږي هم نازک وي او که دا وجولی شي لکه دې له سړی جوش ورکړي او بیا یې خوري نو بیا هم مزه کوي او د هغې چې کوم دی نزاکت انتهایی صفاوي ولې صفاوي چې دا الله تعالی چې کوم دی په یو سپین پیکینګ کې بنده کړي وي دا د هر قسم د دوړې نه صفاوي د مچانو نه صفاوي د هر یو شیز نه صفاوي نو ډېره زیاته انسان ول زړه کېږي نو د جنت دا حورې به هم داسې وي دا به بالکل د انډې غوندې کچه به وي او د انډې غوندې به انسان ورته هغه طبیعت به مایله کېږي نو دې کې الله رب العزت هغې طرف ته اشاره کړې ده وعندهم او دوی سره به ښځې وي قاصرات الطرف ښکته ساتونکي د نظر عین او غټو سترګو والا کأنهن لکه چې دوی بیض اګۍ دي مکنون په پرده کې پټې کړې شوي دي فاقبل پس را مخامخ بشي بعضهم ځنې له دوی نه علی بعض په ځنې باندې یتساءلون او په خپل منځ کې به د یو د بل نه تپوس کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین